نو خر کې یو ځل بیا د سیلاب یو ډیره غټه تباہي دا سیلاب په جمعې پر شروع شوی او دا سیلاب څلور ورځې و دا سیلاب په 2010 کې راغلی او 12 کال پس دا سیلاب بیا راغو نو خر په مختلف علاقو سیلاب راغلی دي کم آی کې دا علاقې شامل دي اکوړه جهانگیرا شیدو نوشهره قرار رسالپور او نوخار کینټ د دې علاقې خلک چې کم دي نو اوسم په دې کیمپونو کې پراتی دي او متاثرین دي د خر خلکو دا وی چې کم خلک متاثرین دي هغه ته خپل حق نه ملاويږي چې کم خلک متاثرین نه دي هغه ته راشن ملاوي پنځم ورځ دا موږ د دوبي ګاټ نه راغلی یو او دوبي ټول دنیا ته پته ده چې د دوبي ګاټ د نوي پل لاندې دومره د مرکز سره په دې ځایونو کې اوبه ولاړې دي سړي مو هلته دي زنانه مو دلته دي د شپې په چمن کې وده کېږو کله چې پومونه راغله دی موږ نه اوریجنل شناختي کارتونه نوخار خلکو دا وی کدا ک بندونه نه وینو کې دي شي کدا سیلاب په د نوخار په د کوسو کې دا اوبو ګرځیدل نوخار خلکو دا وی چې مونږ خپل مدد آپ خپل کول کیو دې کې دا سیاسي خلکو اس رول نشتا نوخار خلکو دا وی چې سیاسي خلک صرف په هلي کاپټرو کې راځي او برانه نظاری او کې پلاړ شي نوخار خلکو دا وی چې مونږ آینده خیال بساتو کدا ووټ حقدار اصل حقدار څوک دی کیمرامین ټیم سره سرفراز دورانی په خیبر نیوز نوخار